بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینوالو، محمد ابراهیم یم او په دې نننۍ ویډیو کې ستاسو په خدمت کې حاضر یم. امید لرم چې به خوشحاله یې. ګرانو کتونکو، څه لږ ساعت مخکې مې یو ویډیو په فیسبوک باندې وکتله د شهسوار، نو هغه ویډیو تاسو ته اول پلی کوم او بیا د هغې نه بعد راځو تاسو سره یو څو خبرې شریک کوم. السلام علیکم جی، زیم شهسوار او زه د فیسبوک په لاره صرف دا خبره تاسو سره شیر کولو ته راغلی یم چې لر او بر چې څومره زما فینس دي په دوبۍ کې دي، مسافرونه دي چې په کوم ملکي کنټري کې دي، د ټولو چې کوم دی یو افوا یو پراپاګاندا په دې سوشل میډیا باندې ډېره زیاته نن سبا وایرل ده چې شهسوار بیا دې فیلډ ته بیک کوي. نو او دا حقیقت دی، زه بیا راځم دې فیلډ ته او په څه وجې راځم. هغه خبره دا ده چې ما هغه فیلډ هم کولو، بیا ورسره ما د تبلیغ محنت هم وکړو. د دین کار په اول نمبر باندې، د دنیا کار چې کوم دی دا په دویم نمبر باندې کوم. خو دې فیلډ ته بیک ځکه کوم، ځکه بیا راغم چې ما دا 2 کاله د دین محنت وکړو. څوک زما تپوس ته رانغل، څوک زما پوښتنې ته رانغل، زما بچی څنګه دی، شهسوار څنګه دی، مړ دی ژوندی دی، څنګه نه دی، د سر څرنګه کومک مرسته وکړو. نو زه بیک کوم او زما فینس چې څومره دي، څومره مینوال دي، کتونکي دي، ما ګوري. نو انشاءالله ګرانو کتونکو، تاسو دا ویډیو وکتله. د شهسوار وایي چې یاره ما زه تبلیغ لرالم او 2 کاله مې تبلیغ وکړو او ما له چا څه عزت رانه کړو. نو ته اوس د ګانو طرف ته ځې، تاله خلک به د ګانو کې عزت درکوي. تا چې دا کومه ویډیو جوړه کړې ده دا خلک در پسې څه وایي. الله بنده دا پاني دنیا ده، دا د چوریانې ستا په کار نه راځي. 2 ورځې ژوندون دی او دا ښایسته مزیدار تبلیغ دې شروع کړی دی. ږیره دې پرېښې پټکی دې په سر کړی، ډېر ښکلی ښکاري. څه کاروبار شروع کړه، ځان څه دوکان کولی وکړه. که ستا څه وس دس نه کېږي نو موږ دا پښتانه وروڼه د ډېرو خلکو سره مرستې کوي. ستاسو هم خلک مرسته وکړي، ځان څه بزنس کوه او د دې ګانو نه هېڅ هم نه جوړېږي. په آخرت کې به ته څه کوې، الله له به څه جواب ورکوې. نو ګرانو کتونکو، تاسو پسې هم ردې بدې مه وهئ، دوا ورله کوئ او الله دې نه کړي چې واپس دا د ګانو طرف ته لاړ شي. او خپل کور به محمد ابراهیم له ورکړي. اجازت په لوی الله مسپارم، د لوی الله په امان.